السلام علیکم ملګرو. بعضې حاسدین او بعضې هغه باطل پرسته چې د مفتی محمد ندیم صاحب مقابله په علمي میدان کې نشي کولی، د دلیل په میدان کې نشي کولی، نو هغوی بیا دا پروپیګنډه شروع کی چې مفتی محمد ندیم صاحب بد اخلاقی کوي، کنزل کوي. نو ملګرو د مفتی محمد ندیم صاحب دا جواب واوري او دغه باطل پرستو ته ورسوي. مفتی محمد ندیم صاحب دا هغه شخصیت دی د سره دا قوم چې مینه کوي، دا مسلمانان چې مینه کوي، نو د دې دپاره کوي چې دا هغه جرأتمند شخصیت دی چې د علم جواب په علم سره کوي، د دلیل جواب په دلیل سره کوي، او د کنزل جواب په کنزل او د بدماشۍ جواب په بدماشۍ. نو مفتی محمد ندیم صاحب همیشه د خپل عقایدو د اسلام دفاع کړي او د خپلو مشرانو دفاع هم کړې ده. کم سړی چې راپاسي او د علماء دیوبند ته کابرینو ته کنزل کوي، نو مفتی محمد ندیم چې ښه په جرأت سره د هغې جواب ورکوي. خپلو مشرانو ته کنزل کول، هغه برداشت کول، دا خو د غیرت منافي ده. نو ملګرو مفتی محمد ندیم صاحب الحمدلله ښه په جرأت سره جواب کوي او هغه مخالفینو ته، کم مخالفین چې پروپیګنډه کوي، نو د مفتی محمد ندیم صاحب دا جواب واوري او دغه مخالفینو ته ورسوي. راځي که را سره مناظره کوله مو سره په هر لاین په یو لاین کې د مونږ نه دي پرېښي. سکل د زمونږ څومره خانقاهونه دي، موږ د ټولو دفاع کوو. پیرز طریقه درې بجې سید مولانا سید مختار الدین شاه صاحب دامت برکاتهم، هغوی دغه پینډۍ والا هزاروي صاحب رحمه ټولو سلسلو له مونږ سره محبت ساتي، مونږ هم دفاع کوو، مونږ دعوت کوي. دا ځل هم زور لګول او ماته چې مونږ سره څو ورځې تېرې کړو په دا اعتکاف کې، نو ما ورته لږه زر ته رښتیا خبره وکړم. زړه مو الله کېږي چې راشو، ضربونه ولګو د الله، خو بس خبره دا ده دلته شرافت زده کېږي، د مناظرې میدان شرافت نه مني. دلته که ته کنزل کوي ځان وګوزر نه جوړه، دوه کنزل به ورته کوي، که وال کوي ورسره به وال کوي، که دلیل وي ورسره به دلیل وي، که شرافت وي ورسره به شرافت کوي. چې هغه تا ته ما ته وکړه ذاتي کنزل کوي، زه به یې برداشت کړم. او که ما ته مولانا قاسم نانوتری مولا ته کنزل کوي، بیا به زه چوپ نشم کېناستی. امام منیفر مولا پسې بکواس کوي، بیا به زه چوپ نشم، ځکه زما د ایماني غیرت بیا خلاف ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیرې د جلاس ور واچوه، کافر ابوبکر صدیق ورته څه وویل؟ الفاظ یې چې ویل دا به درنه وروسته څه ورته ویله؟ په داسې وخت کې چې ستا دغسې یو مذهبي مشر څوک ټارګېټ کوي، په دې وخت کې بیا خاموشي د سنت نه خلاف ده. دا نه بیا صدیقي مزاج دی، نه د ابوبکر د عمر فاروق د عمري مزاج دی، دا بیا نه د صحابو مزاج نه، بل دا بې غیرتوب مزاج دی چې پلار پسې الله دغسې خبرې وکړي، ټوپک پسې رالي او چې په مذهبي مشر پسې وي هي خوله ورته چینګی کړي. نو ما هغوی ته مجر ته رښتیا ووایم، بس مونږ مه چېړوو. په دارون شاه سره دلته زه ورشم اجتماعي چې وي، دا ځل خو نه وم ورغلی، نو انتهایي محبت کوي، دغه زما شفقت په خپلو کشرانو کوي. دا د کوم جانماز خور د نیمه ما ته پرېښودو، نیم باندې خپله ودرېدو، بیا ځان سره کمرې ته راوستم. زما ګڼ مېنانو کې څوک ګڼ مېنانو ډرایوران نه شرله، زما د ځان سره بوتله کمرې ته خاص، بیا په دویم کال پرې نه ښوده او کرای وسته مهمانخانې ته روټۍ ته هم دسترخوان کېنولو، دننه خاص کمرې ته خپلې ته رانه. اوس ما ته ویل تېر ځل ستا دې کسانو ما نه تصویران اخیستي، فیسبوک یې ورکړي، زما تصویران نه وو تر اوسه. نو هغه تېر ځل بیا ما ته وظیفه هم حصار راکړی دی مولانا صاحب د مختار شاه صاحب، ما ته بیا دغسې کم کال چې زخمي شوی وم لګېدلی وم، په دې کال اوس ما ملاقات وشو، نو ما ته ډارې کوي بیا کوم څه زخمي شوی ما ته ده، نو ما ته ویل ښه شي ښه وشو، ما وایي زه زخمي شوی دی، ما ته وایي ښه وشو، مرنه به شوی ملګري وي شهیدان دي، خو بس د هغوی خپل الفاظ وي. نو ما ته یو خو ښه دا وشو چې خدای بچ کړی، هر امام منیفر رحمه الله قول وکړه وروسته بیا، او دویم دا ښه وشو د خلکو ته هم پته ولګېده چې مرګ مونږ نه شو وجل مونږ نه شو کولی خدای کې. او ما ته ویل درېیم ویل ته په مونږ کې لږ غیرتي یې، د هغوی خپل الفاظو مشران دي، نو ویل ته هغوی سترګو کې سترګې ورکړې، نو بس ته خدای بچ کړی که نه ویې ساتلی. نو بیا ورته یو حصار را کړی و، بیچاره ورته هم هر ځل ما نه تپوس هم کوي، ما ته یو حصار دي زده کړی زه ورته هم. نو ما ته ویل چې دا وایه چېرته نه وځي، که په تا باندې مچ هم کېناستو زه به ستا ذمهوار یم، مچ تا ستا ملګرو باندې. اوس زه کوم اوس زما داسې عادت جوړ شوی زه چې وځم په د لار هم روان یم، کوم ځای کې زما هغه حصار ختم شي، نو هغه ځای کې زما ژبه تخنېدل شروع شي، نو هغه ځای کې زما په ژبه باندې اټومیټک بیا هغه حصار شروع شي. ډېر مختصر دی. کله هم لاړ شم تپوس کوي د کربوغۍ کې ملته غټ مسجد کې زما سیرت ختم قرآن جل سوی د دوی د علاقې غټ مسجد، تېر ځل خو یې په شپې به حصار کړو په زور مرکز کې، بیا سهار خپل مسجد کې
به کور ته راوستو ناشتې ته رونه ټول نو د ټولو مونږ سره مینه د مونږ دفاع کو په شا باندې لګیا یو الحمدلله نو دلته هغوی خبره کول نور ماته المجلس ته خو راځه نو ماته یو مجلس تاسو جمعې پورې ځي بلې تواره دواړه زموږ مصروفي نو شاه صاحب ورته بیا غوسه شو هغې ته ویل ګوره دا مه راولئ دلته دا دیو چې څه کوي دا دیو تصوف هم دی دا دیو ذکر هم دی دا دیو مراقبه هم دی دا دیو دپاره هر سره